عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضراتو د حضرت خواجه حسن بصری رحمت الله علیه د سپي یو لس صفتونه بیان کړي دي چې کچره په دې لسو صفتونو کې کوم چې په سپي کې دي که دا چېرته په انسانانو کې راشي نو انشاءالله تعالی الله ته پرې رسېدی شي. په سپي کې حضراتو لس صفتونه یو دا دی چې دا سپی اوږې اوسېږي او دا اوږې اوسېدل چې کوم دی دا د نیکانو خلکو صفت دی او دا سپی په لږ څیز باندې قناعت کی او دا علامت د صبر کوونکو دی. صبر کوونکی سړی په لږ څه باندې خوشحالیږي او بې صبره سړی په ډېر څه نه خوشحالیږي. او دویم صفت پکې دا دی چې سپی د سپي نه کور وي او نه جایداد وي نه څه پټې وي نه کارخانه وي. دا علامت د توکل کوونکو دی. کم خلک چې د الله په ذات باندې توکل کوي هغوی به د دنیایي اسبابو سهارا نه اخلي. او دریم صفت پکې دا دی چې دا سپی د شپې کم اوده کیږي او د شپې دا کم اوده کېدلو دا علامت د هغه خلکو دی کوم چې د الله پاک سره محبت ساتي، الله جل شانه دی سره محبت ساتي. څلورم دا دی چې کله دا سپی مړ شي نو ګوره د سپي میراث نی او دا د زاهدینو صفت دی، زهد والا. او پنځم صفت دا دی چې دی خپل مالک نه پرېږدي اگر که هغه یې وخي. او نو دا صفت د ریښتوني مریدانو صفت دی چې خپل پیرو نه پرېږدي، بلکې دا صفت ته هغه انسان دی چې په هیڅ حال کې خپل مالک او خپل رب نه پرېږدي. نو حضراتو مونږ تاسو چې معمولی خبره را باندې راشي، تکلیف را باندې راشي، نو مونږ الله پرېږدو او سپی خپل مالک نه پرېږدي. او شپږم صفت پکې دا دی چې دی په لږ ځای باندې راضي کېږي او دا صفت د تواضع کوونکی دی. چا کې چې تواضع وي نو هغه په لږ څه باندې راضي کېږي. او اووم صفت پکې دا دی چې د ده ځای څوک په قبضه ونیسي نو دی ورته هغه ځای پرېږدي او بل ځای ته لړ شي. دا صفت د هغه خلکو دی چې هغه راضي کېږي په خپل تقدیر باندې. اتم صفت پکې دا دی چې څوک دی ووخي او بیا ورته یو ټوکړه روټۍ واچي نو دی فورا راشي هغه روټۍ وخوري. نو دا صفت ته هغه خلکو دی څوک چې خشوع کي په چا کې چې کینه او بغض او حسد نه وي نو په سپي کې کینه او بغض حسد نشته. که چېرته په موږ انسانانو کې راغی انشاءالله تعالی دنیا آخرت دواړه به زموږ ښایسته شي. نهم صفت په سپي کې دا دی چې کله ورته روټۍ مالک واچي نو دی فورا په هغه روټۍ باندې حمله نه کي، لکه د انسان په شان حریص نه دی او لالچي نه دی. دی یو سیټ ته ولاړي، کله چې دا مالک روان شي نو دی هغه روټۍ له ورشي هغه روټۍ وخوري. دا صفت د مسکینانو صفت دی. لسم صفت پکې دا دی چې کوم ځای نه دی روان شي او کوم ځای دی پرېږدي بیا هغه ځای ته دی نه ګوري. دا صفت د محزونینو دی په خلاف د انسان. نو ای زما دوستانو د قناعت سبق د صبر سبق دا د سپي نه حاصل کړئ او که دا مونږ تاسو کې رالو انشاءالله تعالی دنیا به هم ښایسته شي، آخرت به هم ښایسته شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.